دا کړي ناستې دي زمونږ چې نو نوکري شته نو د کاروبار روزګار شته که نه په کار ده چې موږ ته چې حکومت موږ له لار وباسي موږ په هغه باندې عمل وکړو. پرون نه پرېسته مکمل بندي هغه او کم کسان ته چې بېنظیر روپۍ میلاویږي هغه وړه به هغه کسان ته میلاویږي، نور غریب سړي ته به هغه نه میلاویږي پروژه کې. چا پیسې د بېنظیرې یي د چا به نه یي، دې کې داسې خلک دی چې هغه غریب خلک دی د هغو نشته او چې کوم پرله پورې دي د هغو شته. دا وایو چې یار د هر څه دي لږ ارزان شي، مهنګایي د ټول خلک غریبانان دي، دیاړي مزدوري نشته، داسې کار دی چې هر سړی دې په ځان راولي، څوک د کرایې په کوټه کې ناست دی، د اوبو بیل ورکړي، د بجلۍ بیل ورکړي، د څه شي دغه وکړي، د ډاکټر د مریض دغه وکړي. مهنګایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینه والو ستاسو سره افتخار احمد یم. امید ساتم چې ټول بخیر د خیر او ژوند په مخ روان دي. ګرانو کتونکو د شنب په بازار کې ولاړ یم، تاسو ته معلومه ده چې سبا ان شاء الله زیاتره اطلاع دغه چې سبا به روزي شي. ګرانو کتونکو تاسو ته دغه معلومه ده چې کوم ځای کې هم څومره چې مذهبي تیورونه دي یا روزه ده یا د سره سره د اخترونو موږ باسو کو، نو غیر مسلم ممالک چې څومره هم دي نو په هغې کې ډېر زیات د مسلمان دپاره هغه ریلیف چې کوم دی نو هغه راشي. خو که په بل طرف موږ د خپل ملک خبر وکړو نو چې کله هم روجې رانږدې شي یا دغه شان اخترونه رانږدې شي نو د هر څه ریټونه چې کوم دي نو یو په دوه شي او څوک د تپوس نشته. نو د دغې سره سره په دې نننۍ روژه کې یو بل ډز هم راغی. تاسو ته دا هم معلومه ده چې یاره د سرکار په نوم باندې به دغه سسته آټه په نوم باندې به دغه وړه راتلو، مختلف ویلېج کونسلو کې به هغه تقسیمېدو، هغه به هم د لیش په برابر وو، اصل رسوخ خلکو ته به زیاتر میلاوېده، خو بیا به هم کم مزدور طبقه سره چې کوم تعلق ساتي نو هغوی به ډېر په انتظار او ډېر په هغه قطار کې به مونږ به کتو چې په نیمو نیمو شپو به هم دغه خلک هغې ته ناست وو د هغې د وصولۍ لپاره. خو ګرانو کتونکو په دې روژه کې چې څنګه رانږدې شوه نو دغه وړۍ هم د سرکار د طرفه چې څومره هم میلونه دي نو هغه کوټه چې کومه به راتله نو هغه یې بنده کړه، صرف او صرف په دغه وړه چې اوس کم دي نو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې کم اهل دي صرف هغوی له به ورکوي چې د وړو کې هغه د مالګې د نش برابر دي تقریبا، او هغه هم هغه خلک اخلي چې کوم اصل رسوخ واله دي چې په خپلو خپلو ګاډو کې هغه روپو له ځي او هغه روپۍ وصولوي. نو دغه وړه به صرف د روژې په میاشت کې صرف دغه شپږ دړۍ وړه چې کم دي نو به ورکوي او نور چې کم دي نو بل چاله به نه ورکوي. او دغه د پنجاب چې کوم وړه دي نو هغه نن سبا ریټ تقریبا 3000 پلس چلیږي. نو د هر سړي خو که موږ تاسو وګورو نو دغه وس دس نه رسي او د هر سړي په 3000 روپۍ باندې دغه وړه نشي دغه کولی. دا مهال د شنبه بازار کې تاسو کتی شئ چې ګڼه ګوره هم ده، سبا انشاءالله کېدای شي چې روژه هم شي، خلک راغونډ شوي دي د سانګړۍ لاښار سیدانه چوتې چې څومره هم علاقې دي د هغې نه خلک راغلي دي او خپل هغه سودا چې کوم ده ضرورتونه چې کوم دي نو هغه د شنډ په بازار کې پوره کوي. خو که ریډونه ته مونږ وګورو نو ډېر خلک پریشانه دی، څه مشران راسره هم ناست دي او تاسو کتی شئ ګڼه ګوره هم جوړه شوه. د دې خلکو سره به خبرې اترې کوو چې یاره دغه ګرانۍ په حواله باندې دوی څه ول غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وړک ختم دی بلکې ګران شو، کم چې بر سرکار نه راتلو هغه ارزان وړه نو هغه یې بند کړه. روژه هم راله د خیره سره هغه نور چې کم دي نو په 3000 روپۍ باندې هغه تروړه میلاویږي. څه به ویل غواړئ؟ او نو په کار ده چې مونږ ته د مونږ د حق میلاو شي، مونږ غریبانان یو، د خدای عاجزان یو او مخه نه روژه یې راله وړه یې بند کړي، دغه وړه مونږ ته نه میلاوي. څه ور غواړئ؟ جی نو دا خو ټول مسلمانان دي، ټول دپاره پکار دي دا چې چا پیسې د بېنظیرې یي د چا به نه یي، دې کې داسې خلک دی چې هغه غریب خلک دی د هغو نشته او چې کوم پرله پورې دي د هغو شته. فکر دې دی دا خو که مسلمانان دي ټول دا وړه ټول خوراک غواړي نو په هغې باندې په 3000 او په 200 په 3000 او په دې باندې چا وس راځي، دا خو غریب مخلوق دی. نورو سره هم خبرې اترې کوو چې دوی څه ول غواړي. دا محله سره بل هم یو رور ولاړ دی، رور سرکاري وړه چې به کوم راتلو ولاړو په قطارونو کې به ولاړو، خو بیا هم هغه وړه بند شو روژه راله او نور چې کم دي نو تقریبا 3000 روپۍ د پنجاب وړه چې کم دي نو هغه خرڅېږي. څه نور وړه چې کم دي هغه په 3000 روپۍ میلاویږي او کم چې ارزان وړه دي هغه غریب سړي ته خو هغه سره نه میلاویږي. هغه چې کم د پرون نه پرېسته مکمل بند شوي دي، پرون نه پرېسته مکمل بند دي هغه، او کم کسان ته چې بېنظیر روپۍ میلاویږي هغه وړه به هغه کسان ته میلاویږي، نور غریب سړي ته به هغه نه میلاویږي پروژه کې. بېنظیر روپۍ او یا بېنظیري دغه پروګرام کې چې کم اهل دي هغه هم سوچو کو نو هغه هم ډېر زیات کم چې هغه غیر مستحق دي نو هغوی پکې اډ دي او په خپلو خبره وکړه چې هغه خلکو ته میلاویږي چې په خپلو ګاډو کې ځي او روپۍ راخلي، او کم چې غریب خلک ته هغو نه کټ کړي د هغو ته نه میلاویږي. پوه شوې د روژې میاشت ته لکه ټولو خلکو ته تکلیف دی، په کار دا ده چې دوی ته سوداګانې په رعایت باندې کې او میلاویږي ورته هر ځای کې، او دغه پرمټ والا وړو ته هم میلاویږي. تاسو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا وایو چې یار د هر څه دي لږ ارزان شي، مهنګایي د ټول خلک غریبانان دي، دیاړي مزدوري نشته، داسې کار دی چې هر سړی دې په ځان راولي،
څوک د کرای په کوټه کې ناست د اوبو بیل ورکړي د بجلی بیل ورکړي د چی شي دغه وکړي د ډاکټر د مریض دغه وکړي مهنګای د کنه تاسو د کوم ځای جی؟ موږ د سانګړی یو سانګړی؟ او جی سانګړی ته څو کرای ده نن سبا؟ سانګړی ته 100 روپۍ کرای د خلک پیاده زی راځي هغه ګېډه خرڅي هغه خرڅي نو ټوله مهنګای ده او مهرباني کوي که زموږ په وینا کې ګندار سره په لږ لږ ارزان کوي. جناب کتونکو د ځوان تاسو خبرې واورېدې د هم ډاکټر راغلی او د سانګړی سره تعلق ساتي 100 روپۍ کرای د ډېره چوته علاقه ده د هغه ځای چې خلک دلته ګرای شي او یو سودا په یو ریټ والی بیا د دې ځنه هلته کې وړون په هغې باندې 2 چنده کرانې نور سره بل یو ورور هم ولاړ دی د دې سره هم خبرې اترې کوو د وړو د صورتحال په حواله به څه ورغواړئ؟ وروره موږ دا غواړو که نه چې کوم شی د غریب دپاره راوتی دی او ارزان دی او منګی ده نن سبا هغه شی سرمایدار ته میلاویږي او غریب دقه شانتې ولاړ دی غریب هېڅ وس دست نه رسي نو مهرباني دې وکړي چې د غریب شی غریب حق غریب ته میلاو شي. د وړو د ریټ نه خبر وړه پسري صاحب وړه تروړه سرو دړیزه سلور دړیزه په 3000 روپۍ په 3000 روپۍ چلیږي وروره په هغې د غریب چار نه راځي او مهرباني دې وشي د غریب حق ته غریب ته میلاو شي. تر تاسو به څه ورغواړئ جی؟ یې موږ دا وایو که نه چې دا وړو راځي ارزان وړو بند شو د پرون نه پرایسته مکمل بند شو. مکمل بند شو ښه وایي په نور باندې زموږ چار نه راځي موږ ته کډې ناستې دي زموږ چې نوکري شته نو د کاروبار روزګار شته که نه پکار ده چې موږ ته چې حکومت موږ له لار وباسي موږ په هغه باندې چې عمل وکړو. یوازې وړه نه دي ګرانېږي چې که تاسو فکر وکړئ هر شی روان دی که نه نن تاسو کتلی شئ ډېر خلک راغلي دي سوداګانو لپاره د ریډونو تپوس چې وکړي راغلي په یو نیت هغه د روجې خبر راغلی دی نور ګران څو روان شي بیا تش پرېوځي کور ته اجو د بچي جاړي اوس داسې نه رسي که نه اوس یې نه کېږي هغه به څوک یې غریب غریب به څوک جاړي نشته روزګار نشته بل څه نشته. کوم ځای نه راغلي او څه صورتحال دی؟ السلام علیکم جی پجامه باندې زه د سانګړی ما او دا سوال کوو الله ته اول سوال کوو که وروستو داسې کار وکړي چې زموږ د غریبانانو خلکو تپوس وشي کشتور ته ځو دوا نه شو اخیستی هلته کو د ډاکټر قلم په موږ باندې ګرځي او دلته چې راځو د دکاندار قلم ګرځي برداشت شو کولی خېټه ډوډۍ غواړي نو مهرباني دې وشي چې د دې غریبانانو خلکو تپوس وشي چې دا اوړه پرون نه دی خو بند دي دا سرکار والا سرکار په ریټ چې کم دي دا نه میلاویږي وجه څه ده او نور کو په 3000 روپۍ تروړه ده واړه تروړه ده څلور دړیزه هغه بالغ کې اخیستی نه شو نو دا مهرباني وکړئ چې که دا څه بندوبست کېږي نو دا روژې میاشت روانه ده ډېر ازبرګه میاشت ده چې د غریب دپاره سپورټ وشي جی. السلام علیکم. ډېره مهرباني کوي چې بې نظیر انکم سپورټ کې چې کوم اهل خلک دي نو هغوی ته به هغه روپۍ میلاویږي هغې دپاره هم داسې طریقه کار شوی دی چې باقاعده د ویلیج سیکرټري چې کوم وي په دې کې به هغه وي او بې نظیر انکم سپورټ پروګرام په خپل یو ټیم وي او باقاعده توري دغه دکاندارانو له یا دغه ډیلرانو له دغه ټریننګ یا ورکشاپ ورکړي دي د هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې یاره د هغوی طریقه کار به څنګه وي او هغوی به څرنګه په دې خلکو باندې دغه وړه ته چې کوم دی دا تقسیموي زموږ سره اوسئ. د شنډ بازار صورتحال موږ تاسو ته وښو او د وړو په حواله باندې دغه زموږ ریپورټ روان دی سرکار وړه بند کړی شو روژه راله د خیره سره او پنجاب وړو چې کم دي نو ډېر زیات ګران دي ګرانو کتونکو کم طریقه کار چې جوړ شوی دی او دغه بې نظیر انکم سپورټ کې چې کم اهل خلک دي هغوی له به دغه وړه ورکوي په میاشت کې یو پیر شپږ دړې وړه دي او د هغې نه بعد دغه مکمل چې ریلیف و نو دغه بند کړی شو د پنجاب وړو په نن سبا شڼ کې یا مثال دلته چې څومره مضافات دي د سواد خبره به وکړو نو ټولو ته پته لري چې یاره 3000 روپۍ پورې د هغې ریټ ټیم دا مهال د شڼ مقامي دکاندار بلا خلک یې پېژني حبیب احمد را سره ولاړ دی او دوی دغه کې نوم هم لیکلی چې یاره دوی به دغه ویلیج سیکرټري چې کوي نو هغه به او مقامي دکاندار به وي او د دې سره سره به دغه د بېنظیر انکم سپورټ کې چې څومره کم ټیم وي هغه به وي او د دوی مشترکه به دغه پروسس کېږي او دغه وړه چې کم دي یو پیر به یو کس له ورکوي او هغه ته به پوره سواد کې بل ځای نه میلاویږي دغه شپږ دړې وړه بالي د هغوی را سره ولاړ دي د هغوی تاثرات ستاسو سره شریکوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرور خیر دی؟ خیر دی. دغه طریقه کار روان دی او زما په خیال ستاسو نوم پکې هم نامینیټ دی یو ملګری پکې د شڼ بلو خلیل احمد خو هغوی هم د دې نه وروسته شو وایي چې یاره دا طریقه کار ډېر مشکله دی او مونږ دلته کې دا یاد نه شو افورډ کولی یا نه شو چلولی تاسو به څه ول غواړئ؟ یاره دغه ستړی خو موږ نه شو کولی او په دغه موبایل په چل زه هم نه پوهېږم صحیح او که چېرته غریب وي غریب له به یې ورکوو لکه څنګه سوچ کولی شو نو د هغوی خو طریقه کار دا دی چې یاره هغوی به باقاعده دغه ډیټا به موبایل ډیټا چې غواړي نو هغې ته زموږ ضرورت نشته بل چا ته دې حواله کړي. د وړو په حواله به راته څه ویل غواړئ چې د پنجاب وړو نن سبا ریټونه دلته د پنجاب وړو جو په 3000 روپۍ وړه تروړه ده په 3000
او سبا خیر روزه رو کوم تاسو وګورو نو کدی دې انکم سپورت له ورکې دا شی ګران دی او چې عام غریب له ورکې دا خو سرکار شی دی روسه دوان خبر کیږي سرکار ورکړل لازمو دې له بسو کې انکم سپورت ګوري او څنګه ولا بنظیر ګوري هغه چې کم اهلیه د بنظیر هغه روپۍ لې صرف هغه له ورکې نه چې هغه کې بیا هغه من شو کولای ٹھیک ہے جی ګرانو کتونکو د مقامی دکاندار حبیب احمد صاحب خبرې هم تاسو واورېدم کم چې د سانګړې بارګنډه کم خلک راغلي سوداګانو د روزي تیاری لپاره دا غوي تاثیرات هم تاسو سره شریک کړي د نور بلاو مرګرو خبرې اترې ډیلر هم خبرې اترې تاسو واورېدې حبیب احمد صاحب دا غوي وینا لري د طریقه کاری چې کم دي تقریبا مشکل شان دي بهر حال پکار دا د روزي میاشت او کومه تاسو ګورو سره چې ما په خپل انټرو کې وی چې د روزي میاشت یا د اخترونو څومره چې مذهبي تیورونه دي تیوار دي نو په هغه کې په غیر مسلم ممالک کې مسلمان د پاره ډیر اساني ډیر ریلیف راوړی شي او دغه په نسبت باندې موږ د خپل پاکستان یا د خپل ممالکو د مسلم ممالک خبرو وکړو نو په هغه کې دغه تیوار د پاره دغه روزي اخترونو لپاره خصوصي ډیر زیات په هر څه کې ګرانه راشي او مقامی دکاندارانو خپل هغه ریټونه چې کم دي هغه یو په دوه کې نو په کار خدا و چې د دوی لپاره سره ریلیف راکړی شوی دغه 500 بورې په ویلیج کونسل باندې تقسیمې دي په 40 ورځو کې په میاشت کې به یو پیر په کار و چې دغه 500 بورې 1000 کړي وي چې خلکو ته د څه پیدا رسیدلې ریلیف په ملاو شوی نو دوی بالکل خبره متبادل کړه روزه رااله د خیر سره دوی وړو مکمل بند کړی شو د هر سړي مکمل دغه وس 10 نه رسی چې په 3000 روپۍ د پنجاب وړو دلته کې ځان نه واخلي ځانو کتونکو هم درې سره زما وسنه پروګرام مخبای ته رسی تر بل پروګرام پورې ما خپل قربي افتخار احمد لور کی اجازه ولې الله مسپارم تعالی